هغه ته ویل تا په موږ تعویضونه کړي دي او دغه یې دا موږ له به تعویضونه راکړي او دا به کې وا به کې بیا لاړه چې لاړه په سبا باندې بیا چې راله ما ورور مې دوکان کولاو کو چې څنګه مې شټر کولو کو دننه شو دوکان کې خدای پاک وایي شهادت مرګ ورکړو بې ګناه لاړو هسې پیسه لاړو. انشاءالله نن کېږي نو سبا ته به نه پاتې کېږي او عنقریب به که خیر تاسو وګورئ دی به هم انشاءالله ګرفتار شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو نواز منګل یم. دا ځای زه د پیښور په د ورسک روډ چارپریزې یو علاقه کې موجود یم. دلته یو واقعه وشوه چې نن یې څلورمه ورځ ده چې یو ځوان زلمی په دوکان کې موجود و. څه کسان رالو چې هغه د بې دردۍ سره یې مړ کړو او په وینا کې داسې هم راځي چې یاره د هغه کم کسان وو د مطابق چې یاره وي هغه د دې کسانو اوښی و. مطلب دا چې خپله خور یې هم دغه کسانو له ورکړې وه او د خپل خور کور یې چې کوم دی په خپله وران کو په هغې لړ کې چې کوم دی د هغه هغې یتیم ماشومانان هم پاتې شو. یو طرف ته دغه دا روژه مطلب دې خلکو ته د صبر او تلقین ورکوي چې یاره دغه روژه د عبادتونو میاشت ده. که یو طرف ته موږ وګورو زموږ د خلکو دا تاوتریخوالی دومره زیات شوی دی چې لکه صحت یې نشته. په دغه روژه مبارکه میاشت کې موږ ګورو ورځ په ورځه د مړو دغه وجه نه دغه شمېره چې کوم ده زیاتېږي. دې ټایم کې موږ سره هغه مقتول رور موجود دی. دا راته ووایي چې دا واقعه څه واقعه وه چې ستا رور چې کوم دی څه کسانو مړ ووژلو څوک وو دا څه واقعه وه؟ دا چې د دې یو دوخې دی پوه شوې هغه ایسمار دی ایسکله او دې نه مخکې خپل ورور هم مړ کړی د حق دپاره پیسو دپاره چې یاره دا خپل ورور مړ کړو په دې به نه خوښ شي او موږ ته به دا پیسې لږ ډېرې ډېرې میلاو شي. بله خبره دا چې دی په سید آباد کې کور او هغه دی خرڅ کړی و د دې مورکۍ خرڅ کړی و زموږ د ورندار لې پکې 6 لکه روپۍ ورکړی وې. په هغې باندې زموږ ورور چې کوم دلته بار ځان له یو وړوکي غوندې کې دوکان اچولی و. نو چې پیسې وله ورکړي نو دې کسانو له عموماً پیسې ورکړې وې. دې خپلې پیسې ختمې کړي چې خپلې پیسې ختمې کړي بیا به راتله هلته بیا هم شر کولو تاسو په موږ تعویضونه کړي دي دا هم کړي دي هغه هم کړي دي کله به یې کله به دا دویم ورځ دلته راغلي وو کور ته راله خور سره چې کم دی خلو واله بیا ووته بیا لاړه زما ورور پسې دوکان ته ما د کوره پاره کړه ما ورته زه دلته ګوره دا د ناستې خبرې د لانجو کنجو خبرې نه دي پوه شوې. بیا دلته زما ورور پسې هلته دوکان کې تمانچه وویسته هغه ته ویل تا په موږ تعویضونه کړي دي او دغه یې دا موږ له به تعویضونه راکړي او دا به کې وا به کې بیا لاړه چې لاړه په سبا باندې بیا چې راله ما ورور مې دوکان کولاو کو چې څنګه مې شټر کولو کو دننه شو دوکان کې دی کې چې کوم دی په موټر سایکل ودرېده او به تمانچې یې راوویسته بس زه ته کېناستېدم لاندې زما ورور چې کوم دی 4-5 ډزه وویشتو چې په کوم ځای لګېدلی و هغه چې زما ورور په اینه باندې لګېدلی و په یې تشي کې لګېدلی و هغه د ځان داسې بچ کولو په یې تشي کې لګېدلی هغه ګولۍ اینې لتلې وه. نو دا خو دوی خپله خور دې له ورکړې وه که نه نو دغه خور لحاظ یې نه کولو یا دې خور دا منې کړي نه نن سبا د ایس راوتي دا داسې شی دی که نه چې دی یو شی هم نه مني دا دې نه مخکې خپل ورور سره دغه واقعه وکړه اوس چې کوم دی دلته موږ پسې راله او تاسو په دې علاقه کې تپوس وکئ په دې روډ باندې دوکاندارانو تپوس وکئ زموږ ورور هغه رزق لاریانو پوه شو نن سبا داسې وخت دی چې سړی ځان له روړو ګټي هم ډېره ده او تعویضونه خو نن سبا تعویضونه خو چې کېږي دا خو په غټو پیسو باندې کېږي هغه څه وشي په مونږ یې تعویضونه هغه دا بانه جوړوله چې وایي چې یاره دې له پیسې ورکړي دي دې مور مو له پیسې ورکړي چې موږ له پکې 2-3 لکه روپۍ واپس میلاو شي چې پیسې راله راکړي. ستا د ورور څومره عمر و څو بچي دي پاتې شو؟ زما د ورور نه 2 بچي پاتې شو یو 3.5 کالو زوی او یو چې کوم دی 1.5 کال لور وه څومره عمر شو د ورور مې 25 سال عمر وړوکی و خدای پاک وایي شهادت مرګ ورکړو بې ګناه لاړو هسې پیسه لاړو. واقعي دی خو یو دردېدلې واقعي ده ستاسو کور کې ستاسو مورکۍ یو لوی غم دی خو د خور دا نه منې کولو چې یاره دا خو د خور یې پکې هېڅ کردار نه خور خو زموږ عزت ته پوه شوې موږ سره کور کې ناسته ده اوس هم ناسته ده پوه شوې چار دیخي زموږ ښه عزت کوي ښه حیاناکه ښځه ده پوه شوې لکه د یې پکې هېڅ کردار نه دا ایسو والا به د دې پیسو پسې لیوني جرګه هم پې کړې وه جرګه پې نه وه کړې جرګه هم پې ځکه نه وه کړې دا اوس د 2 ورځو کې دا چلو شو بس په یو एकदम لیونی شو چې په مونږ هم لیونی شو एकदम بس راله او دغه کار یې وکړي پولیس اف آی آر پولیس نه مطمئن اف آی آر شوی دی ان شاء الله چې کوم دی یو پکې نیولې شوی دی جیل کې دی پوه شوې او بل د پولیس نه چې کوم دی زموږ د ایس پی نه د آی جي نه د وزیر اعلی نه دا درخواست دی چې دا بل دې زر ته سره گرفتار کړي او بس تاسو خپله چا سره څه تنازع دښمني هېڅ هم نشته دی
هیڅ زمونږ دا کلی دا رور دا تانه وطن کشر دی، و. دا مانه کشر وه. نو څه ګورې چې دغه شان واقعي راشي ځوان زلمی د له څوک مطلب په نښه ته لکه ستا مطابق دا خبره راشي نو انسان خو ملا ماته شي. بالکل مونږ له بیخي ملا ماته کړه. بیخي چې کوم دی د هر څه نه چې کوم دی خلاص کړو، به دا زمونږ سرمایه وه، د هر څه نه خلاص کړو. ډاکټر یم را سره موجود دی، تر ته په څه وې؟ داسې هېڅ نه وه شوي چې یاره جنګ شوی و شر شوی و یا نور هسې مسله مخکې راغلی و. دوی په خپله کورنۍ کې مطلب دا هغې مسله هم وه. خور وبېله او دوی ورور دی وبېله. خو زموږ ورسره څه داسې دښمني نه وه تېره شوې، تعلق تېر شوی چې یاره زموږ چې کوم دی د دې سره جنګ جګړه شوي یا د دې خور ورسره شوي یا د دې اوښې ورسره شوي. دې کور کې زما تقریبا څه 3 کاله تقریبا پوره کېږي، خو اوسه پورې دا واقعیت ما کتلي چې دوی په خپلو کې څه اختلافات راغلي دي او ډېر دردناک څه دی. مهرباني الله دې تاسو د زړه صبر وکړي ګرانو عزتمندو. د دې دا یو چې کم دی د مقتول ورور او دا بل چې کم دی رشته دار او کترو د دې دا خبرې هم تاسو واورېدې. دا پته نه لګي چې زموږ په دې خلکو باندې شوي څه دي چې لکه اوس که دې واقعي ته وګوري او واقعي دغه دا واقعي دغه شان وي د دې مقتول مطابق چېرې ویای په موږ باندې تعویض کړی دی او د 2 ورځو نه او 3 ورځو نه دغه کسان چې کم دی پرنالت شو او خپل اوښي لکه د دې مطابق خپل اوښي راځي او د خپل خور چې کم دی کور رانهیي، بیا د هغې نه مخکې په خپل خور هم تشدد کوي. خلک خو راځي د خپل خور کور ودانولو دپاره، خو دلته هغه سیستم الټه دی. خلک راشي د خپل کور چې کم دی د خپل خور چې کم دی هغه کور چې دی وران کړي. الله دې وکړي چې دغه خلکو ته انصاف میلاو شي. الله دې الله نه دعا ګویو د دې خلکو دپاره د زړه صبر دې لري الله ورکړي، ځکه چې یو غټه سانحه ده ځوان زلمی وي چې تا ته کار روزګار کوي او هغه د دغه شان په واقعیه کې خلک بې دردۍ سره په هېڅ وجه باندې چې کم دی قتل کوي. نو واقعي چې دا یو لوی غم وي. کوشش کوو چې یاره په دې کې دغه د پولیس پکې څه ایفرټس کړي هغې نه هم پکې مونږ کوشش کوو چې یاره څه ناڅه د هغې هم موقف ته پکې شامل کړو. جی بالکل دا مهال مونږ سره د ماترې تڼۍ اصحاب بابا چوکۍ انچارج علاودین خان موجود دی. علاودین خان ډېره زیاته مننه چې تاسو په سپاټ باندې هم موجود دی. دا څه وکړو ووایه چې په دې کې دا یو ځوان زلمی چې کوم دی څه کسانو قتل کړی دی، دا کسان څوک دي، پولیس پکې تر اوسه پورې څه وکړو؟ دا خو په 13 تاریخ باندې مونږ ته اطلاع شوه چې داسې د قتل وقوع شوې ده. بیا مونږ موقع له رالو، هم شواهد چې څه وو هغه مونږ اوچت کړه او دا هم پوسټ مارټم له ولېږلو. بیا پکې وارثاو د اړخه په 2 کسانو داویداري وشوه، هغې کې مونږ لګیا یو انشاءالله. یو کس هم پکې اریسټ کړی دی او 2م کس به منقریب انشاءالله تعالی که خیر یا قانون په گرفت کی. دغه د ملزمان چې کوم تاسو وایي یو هم پکې نیولی دی او دغه د مقتول دی په خپلو کې رشته داران دي او پولیس مطابق ابتدایي څه وجوهات کیدی شي؟ بالکل دا چې دی مقتول او قاتل چې دی دا خپلو کې رشته دار دي، اوښیان دي، د دې د زنانو هم خپلو کې رشتې دي او د دې چې وجیانات ته دا ګریلو تنازع ده د دې خپلو کې په هغې باندې دا کیسه مخې ته راغلې ده د دې. نو څه وایي دا بل ملزمه کومه پورې هغه دا متوقع ده چې دا بل ملزم به ګیر شي، ځکه چې دا د ورثه هم موجود دي، په دې باندې هم یو لویه سانحه یو لوی غم دی. دا څنګه چې لکه دې دا وقوع وشوه نو تقریبا په 2 غنټې کې مونږ 2 غنټې کې دا یو ملزم نیولی و. نو لګیا یو مونږ کوشش کوو چې انشاءالله نن کېږي نو سبا ته به نه پاتې کېږي او عنقریب به که خیر تاسو وګورئ دی به هم انشاءالله ګرفتار شي. ګرانو عزتمندو دا و د اصحاب بابا چوکۍ انچارج علاودین خان چې څنګه مونږ تاسو ته ویلي چې د مقتول د رور موقف څنګه مونږ شامل کو، دغه شان مونږ د پولیسو هم شکریا ادا کوو چې دوی هم خپل موقف ستاسو وړاندې کېغوستو.